په سویډن کې چې کومه بې حرمتي شوې ده نو نن زموږ دا ویډیو هغه بدبخته ته ورسوئ هغه خلکو ته چې کوم په دې سوچ باندې د قرآن مجید بې حرمتي کوي نن ورته وروښایې چې خدمت هم کیږي پریوتما نو انسان چرته و چاغې وهما چې زویب شو مسوک ولې نوري چاغې وهما چې زویب شو مسوک ولې نوري هغه چې ماته یې ځان لو هغه ځوان چرته و زه چې کچرو کې پریوتما نو انسان چرته و زه چې کچرو کې پریوتما نو انسان چرته و په ما چې خاورې پریوتي نو مسلمان چرته و په سویډن کې چې کومه بې حرمتي شوې ده نو نن زموږ دا ویډیو هغه بدبخته ته ورسوئ هغه خلکو ته چې کوم په دې سوچ باندې د قرآن مجید بې حرمتي کوي نن ورته وروښایې چې خدمت هم کیږي که ته دغلته بې حرمتي کې نو الله جل شانه د دې د خدمت دپاره د هغه لفظ دپاره کوم چې زوی په شوی د هغې دپاره نوجوانان پیدا کړي دي چې هغوی دې له کفن ورکوي دې له عطر ورکوي او دا خپل مقام ته رسوي دې دپاره نوجوانان پیدا کړي دي چې کله بې ځایه د الله جل شانه لفظ نو نوم پروت وي نو هغه راوچت کي او هغې له کفن ورکي په سمرباغ کې موجود یم د سعید بھائی نن د خدمت ورځ ده د زویب قرآن مجید خو ستاسو نه امید ساتم چې هغه چې کومه بې حرمتي شوې وه ستاسو زړونو او زموږ زړونو ته تکلیف رسولی و نن به په دې ویډیو باندې خپل زړه راغونډو او دا به رسو هغه خلکو ته سعید بھائی څنګه الحمدلله سعید بھائی دا راته ووایي چې خدمت نن ورځ ده اختر خوشحالي هم تېره شوه اوس پکې نن دا د خوشحالۍ بالکل او چې کله چې خدمت کوو نو زړه ته ډېر زیات سکون او آرام میلاویږي سوډن کې چې کومه بې حرمتي شوې ده بدبخته ولګېدو داسې کردار یې ادا کو چې د ټولو مسلمانانو زړونو ته تکلیف ورسوي بالکل او جی وقتاً په وقتاً باندې د کلام پاک بې حرمتي کېږي خو الحمدلله الله پاک د خپل کلام حفاظت کوي او څومره چې څوک بې حرمتي کوي نو دغه شانته کې د مسلمانانو د اهل ایمان په زړه کې د هغې مینه محبت زیاتېږي سعید بھائی څونه ملګري دي سره په دې خدمت نوید بھائی ډېر زیات ملګري دي خو چونکې د مصروفیاتو د وجې نه او د اطلاع د وجې نه نن ملګرو هغه حاضري کمه ده څه د خدمت حوالې څه څه وې چېرې دا ملګري سیوا کېږي دا خدمت سیوا کېږي که نه په کمي باندې را روان نه نوید بھائی د هر ملګري دا کوشش چې کله یو ملګری خدمت وکړي نو اکثر دغه ملګري بیا کوشش چې یاره دې خدمت کې زه بیا هم شامله شم خو چونکې د وخت هغه تقاضی او مصروفیات ډېرې زیات ملګري پکې داسې چې مسافریانو ته تللي دي نو دغې د وجې نه ملګرو حاضري کمه شي نو د ملګرو کوشش دا چې یاره زه دوباره دې خدمت کې حاضر شم سعید بھائی الزام هم خلک لګوي چېرې د دې په ذریعه باندې دا خلک پیسې راغونډوي ستا خو الحمدلله 2 دوکانونه دي چې هغې کې هم ته د دین سره ریلیټډ چې کوم څیزونه تسبیح شوې عطر شو او دومره مصروفیات دي نو هغه تنقید والا خلکو ته به څه وایي چې کوم وایي چېرې په دې نقصجاتو باندې دوی پیسې راغونډوي ځان له یو کاروبار شروع کړ الحمدلله موږ ته بذات خود چا داسې څه خبره نه ده کړې و البته زیات داسې خلک چې هغه موږ دا کار وینو نو یا د یوې تنظیم سره یا د بل تنظیم سره زموږ دا کار منسوب کوي که نه او کیدای شي څوک په شیشه هم خبرې کوي خو زموږ خپل چې کوم څوک تعاون کوي او یا زموږ کومه خرچه کېږي هغه باقاعده د هغې احتساب موږ په دایرې کې ځان سره نوټ کوو دا راته ووایي سعید بھائی چې داسې تنظیمونه هم پکې شته چې یاره دا کوم ملګري تنقید کوي ځکه تنقید کوي کیدای شي څه لیدلي نو داسې تنظیمونه پکې شته چې یاره هغوی دغه کردار کوي چې یاره د پیسې په دې باندې راغونډوي نوید بھائی بذات خود خو موږ داسې تاسو ته نشو ویلی او کیدای شي دا خلک که تنقید کوي نو بې ځایه به یې نه کوي کیدای شي داسې څه خلک وایي چې هغه د دین په جامه کې یا په دې جامه کې دغه کار کوي دا راته ووایي څومره په دې یو چې کومه بوجۍ تیاره شوه دې دپاره کفن هم دې دپاره عطر په دې باندې څومره خرچه تقریبا یاره نوید بھائی دلته چې خلک دا کم نسجات راوړي دا انتهایي بې ترتیبۍ حالت کې راوړي بعض وخت کې داسې بوج ټول ملګرو دا تاسو لږ وګورئ دا زړې ګوتې دي په دې کې به دا داینې دا د الله جل شانه
د کلام دا چې کوم سپاري دی پس پته نشته دا به مانځي وه که به بیلمازه وه سبزي به پکې راوړې بیا به چېرته خدای خبر شه چې په کوم ځای کې پرته وه نو کم از کم لږ احترام خو پکار دی که نه او سعید بھائی خپل کور چې کله پودګي وشي د هغه ستاسو خبره وختي وکړه د ملګرو سره نوید بھائی نو ما خبره دا کوله چې کله نسخجات خلک راوړي نو هغه انتهایی بې ادبۍ حالت کې نو بیا دا ملګري بیا داسې د کلام پاک خپل یو مقام دی دا یو فقهي مسله ده چې کلام پاک د پاسه بل یو کتاب نک دی هغه دی یو حدیث کتاب ولې هم نه نو د دې پاسه مختلف کتابونه زیات کتابونه دي دا ملګري ځان ته راغونډوي ډېر قیمتي کتابونه هم پکې راځي نوي کتابونه نو ما موږ داسې کوو چې د دې هغه چانټیک او کلام پاک چې دی دا موږ په ترتیب باندې ږدو قبله رخ باندې او اوسه پورې خو زیات کوشش دا و چې یاره موږ د کفن کپړه کې دا کېږدو خو چونکې بعضې پکې داسې هم تلي دي الله دې معافي وکړي چې موږ پاکې بوجۍ وله پیدا کړې خو الحمدلله یو ملګري قرباني کړې وه د کفن دا کپړه یې موږ ته راکړې ده نو هغې نه وله موږ دا غلافونه جوړ کړي دي نو په دې کې دا موږ قبله رخ ږدو او بیا قرآن شریف محل کې دفن کوو قرآن شریف محل هم داسې وړوکی غوندې ځای دی تاسو خو خپل خواري کړې ده آیا دا ځای چې ډک شي نو داسې بهر ته یې لیږئ یا پېښور ته یا بل ځای بالکل جی او زموږ سره پېښور کې عثمان بابا جي ملګري دي خاص کر نسیم محمد صاحب دی هغه دلته راغلی او 2 پیره هغوی وزټ کړی او دغه شانته کې تخبهي شپږ بهي دلی دي او مطلب توتکانو یو ملګری دی سلیم الله بهي او سوات ملګري دي اطباق والا او کنیت الله بهي دی خاص کر نو هغوی موږ ته ډېره زیاته ډاډګرانه راکړې ده او چونکې موږ یو اندازه لګولې وه موږ چې د علاقه کې خاص کر جندول کې چې څومره نسخجات دي د دې دپاره یو ترتیب جوړ کړلی شي نو دغه جوماتونو او د مدارسو موږ یو ترتیب یو سروی کړی وه موږ وایي چې یاره په هر جومات کې به د 3 نه واله 5 بورو پورې نسخجات دي نو داسې مدارس پکې راغلي چې د یوې مدرسې نه زموږ ته تقریبا 80 بورو پورې قرآن شریفونه راغلي دي نو د هغې په وجه باندې زموږ سره د زګي د کمیه خدشه پیدا شوې ده نو موږ ته یو 3 ګاډی پورې نسخجات چې دی دا پېښور مولاګوري ملګرو ته ورکړي دي هغه هم د اشفاق بهي په ترو باندې مو ورکړي چې برای راست هم نه دي وړي او کریم خپل ژبه ورکړو پیغام راته خبره او جی او سم په خپله ورکړی و سره هغوی تعاون کړی خو چونکې چې انټي هغوی کوي یا کفن مطلب دې ځګي نه ریسیو کول هغوی کوي نو هغوی هم زموږ سره ډېره زیاته قرباني کړې ده الله دې قبول کړي سعید بھائی بغیر دینو نه خو ګیله نه کوو مسلمانان هم په 400 کې هم بې حرمتي شوي وه ډېرو ملګرو ماته وویل نوید بھائی ویډیو دې پرې ونه کړه نو ما یې زه راشه نن موقع ده چې د هغې خبره پکې هم وشي په 400 کې چې کوم یو کس ولګېدو جومات کې قرآن مجید نعوذ بالله وسوځو نوید بھائی دا خبره به پرې خلکو ښه لګي یا به بدې لګي دا هم د ایمان یوه حصه ده چې یاره غیر مسلمه بې حرمتي وکړي او موږ د خپل کوشش وکړو او د خپل استطاعت مطابق د هغې خلاف مزاحمت پیش کړو که هغه د ټوپک په ذریعه باندې که هغه د جلسې جلوس یا تقریر په ذریعه باندې یا د تحریر په ذریعه باندې خو چونکې دلته چې موږ کومه بې حرمتي ګورو زموږ خاص کر جندول په دې ایریا باندې که نه نو زه هم د دې خلکو څه جواز نه جوړېږي چې دا راوځي او احتجاج ریکارډ کړي غیر مسلمي ته دیو زموږ په دې نالو کې موږ ګورو په دې ډیرانونو کې چې ګورو د کباډي سره ګورو چې کوم اوس د خاص کر امتحانونه وشو امتحانونو په دوران کې چې دا کم کتابونه د ماشومانو بل کلاس ته واوړېدل او هغه پاتې شو نو دغه کتابونه به اوس کباډي ته ورکوي او کباډي سره چې کوم بې حرمتۍ حالت کې پراته او بیا د هغې نه چې جوړېږي څه نو دا ځانله د یو افسوس ټاپک دی دغه ټاپک دا هم ما اورېدلي چې د دې نه ټیلټ پیپر نو اوس والله عالم دغې متعلق څه نشو ویلی خو د سرکار طرف نه داسې منظم انتظام نشته نو دا کار یې مشکوک دی الله دې په موږ رحم وکړي ګینې د رحم قابل نه یو څنګه چې سعید بهي وی چېرې په سویډن کې خو بې حرمتي وشوه خو دلته ما چېرته سوچ کړی دی چې یاره دا لفظونه چې کوم دي د الف نه واله د یې پورې د دې نه ټول قرآن مجید جوړ دی دا لفظ په ډیران کې پروت دی په نالۍ کې پروت دی نو دې بې حرمتۍ به څوک ذمهوار وي سعید بهي نمبر ته په دې سکرین باندې ښکاري ثمر باغ دلته د خدمت کچهرې دا نشي کولی د پیسو امداد نشي کولی نو راوړئ چې دوی ځای ته رسئ راځئ د قرآن محل وزټ هم کوو چېرته ځای مو زموږ سره اوسي پما چې خاورې پرېوتې نو مسلمان چرته و زه چې کچرو کې پرېوتما نو انسان چرته و زه چې کچرو کې پرېوتما نو انسان چرته و چاغې وهما د دې خدمت تپوس د هغه چا نه وکئ
څوک چې دا خدمت کوي. د دې تپوس د هغه چا نه وکړي چې د دې خدمت نه بعد د هغه ژوند کې څنګه تبدیلی راغلی ده. څنګه کې ولاړ جمشید ماماجي چې د هغه په دې د قرآن محل سره نږدې کور دی. زه هم دته به محسوسیږم چې کله یو نور راوریږي نو هغه برکات زما په کور هم دي. خو جمشید ماماجي خدمت هم کوي او دې خدمت ته غاړه ورکړې ده. تپوس کوو جمشید ماماجي څنګه؟ خیر دی الحمدلله. جمشید ماماجي څنګه سوچ راغی چې د زوی قرآن مجید خدمت کول؟ جی دا چې کوم دی زما د قاري صاحب د قرآن مجیدونو به خلکو راوړه دلته به بې ځای پراته وو او د هغې به دغه نه و تحفظ به نه و. نو دې قاري صاحب ما ته وویل چې دا بې ځای پراته وو زه د هغه ځای نه راتللو کې ما ته غټ مشکلات دي. نو د هغې دې دپاره زه دا چابي تا ته حواله کوم. نو که دا خلک دغه راوړي نو دلته به ته ځای ته رسې. نو د هغې په وجه چې کوم دی نو دغه کار ما شروع کړو. د هغې نه مخکې زما ډېر غټ مشکلات او هر قسم چې کوم دی نو پریشانۍ به وي زما. چې دا کار ما شروع کړی نو اوس چې کوم دی نو ما ته ډېر غټ چې کوم دی نو سهولات راغلي او ډېر زیات پې خوشحاله یم. څومره وخت وشو چې دا خدمت دې شروع؟ یاره دغه دی یو کال خو به کېږي کم نس کم. دا راته ووایي چې واضحېږي که نه چې کله دغه لفظونه سړی په دې سوچ راوچت کړي چېرې د دې حفاظت وشي نو زه وایم مړه ته به یو عجیبه جی هغه خلکو ته څه پیغام ورکوې چې کوم د دې خدمت نه لرې دي یا د دې خدمت نه پټېږي؟ جی هغې ته هم زه دغه ورکوم اطلاع ورکوم چې تاسو هم د دې قدرداني شروع کړئ. د الله کتاب دی، د الله عظیم شان کتاب دی، تاسو د دې قدرداني وکړه. الله عزت په تاسو باندې پردې راواچوي او الله عزت په تاسو هر قسم مشکلات حل کړي. ملګرو دا قرآن محل دی په دې باندې ډېر غټ محنت شوی دی. د دې دپاره نه دی شوی چیرې دلته دوی ځان له د آبادۍ سیستم برابر کړی، نه، دا صرف او صرف دا خدمت د ضعیف قرآن مجید دپاره شوی دی. 30 فوټ د دې قرآن محل لاندېوالی دی او پلنوالی چې کوم دی هغه څومره دی؟ 12 فوټ د دې پلنوالی دی. د اوسه پورې تقریبا 50,000 لږ تفصیل ملګرو سره 40-50,000 پورې نو قرآن شریف نسخجات به پکې اوسه پورې دفن شوي انشاءالله. او سعید بھائی چې دا ډک شي نو بیا به صحیح نو بیا به الله نه امید ساتو الله به ممکنه ده چې الله پاک بل ځای راکړي. سعید بھائی دومره خدمت دومره مینه محبت څه پیغام به په اخره کې ورکوي؟ ځکه چې داسې قسم ویډیو لم زمونږ دا چې کوم پښتانه دي اکثر ورله ټایم نه ورکوي نو څه به ویل غواړې؟ یو خو چې دا ویډیو شیر شي د وجې نه زموږ سره ډېر ملګري داسې چې د ویډیو په ذریعه باندې د کار ته رامخکې کېږي او موږ د خبرې وضاحت هم وکړو چې یاره دې کې موږ مشري او یا ریاکاري نه غواړو، خو چونکې دا د وخت ضرورت دی. نو زموږ د جندول ثمرباغ په ذریعه باندې چې کوم ملګري خدمت کول غواړي نو په کار دی چې د کار ته رامخکې شي. د ډېر یو سکون او د احترام د خوشحالۍ او زړه ته د یو راحت والا کار دی. او باقي چې څوک پکې څومره زموږ سره تعاون کولی شي، که هغه مالي لحاظ سره وي، که هغه زموږ سره د کار په لحاظ سره دلته راځي عملي طور باندې زموږ سره خدمت کوي، یا که فرض کړه د علاقې نه قرآني نسخجات راوړي موږ له نو چې هغه هم زموږ سره رابطه کوي او په کوم ترتیب باندې دلته راوړل غواړي چې په هغه ترتیب کې زموږ سره تعاون کوي نو موږ ته به ډېره زیاته اساني میلاو شي انشاءالله. کو به ما خو د خپلې حصې چې کوم کار دی هغه وکړو د مردان تختبای نه ثمرباغ ته راغلم. بس ستاسو او ستاسو خدای پاک څنګه چې ستاسو زړونو ته تکلیف رسېدلی و په دغه بې حرمتۍ باندې نو دا د زړه د راغونډېدو ویډیو ده. دا د ټولو ملګرو سره په اخلاص باندې شیر کوي چې د خدمت ته داد میلاو شي. که ستاسو د ویډیو شیر کولو په ذریعه باندې د سعید بھائی سره یو 15 کسان هم د خدمت ته تیار شي نو دا کار به مخ په وړاندې لاړ شي. ویډیو په اخلاص باندې شیر کوي. په سکرین باندې د سعید بھائی نمبر تاسو ته ښکاري، رابطه ورسره کولی شي، که نورې هم نشي کولی داد ورله ورکوي چې الله دې دله توفیق او طاقت درکړي چې د خدمت ته په نه راباندې ودرېږي او همت بینلي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.